یو ډیر د خوشحالي خبردار راغله دی چې سېنیټر مشتاق احمد رها شو. سېنیټر مشتاق احمد دغه ناجایز ریاست چا چې گرفتار کړو د کمی ناجایز ریاست آرمی چې سېنیټر مشتاق احمد سره د نورو کسانو گرفتار کړو کومه سمود قافله چې روانه وا غزه مسلمانانو مدد د پاره کې څومره خلک هم گرفتارو هغه رها کړل شو. جی بریکینګ نیوز غټ خبر راغله دی خدا کم خلک چې گرفتار شو دوی سره څومره ظلم شوی دی په کومه طریقه باندې دوی گرفتار شو دوی چې په کم جیل کې شو هغه جیل کې دای سره کوم رویه اپناو شوې ده دغه قیدیانو دغه رها خلکو بیانات جاری کړي چې په هغه باندې هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کو تاسو چې دا کم تصویر ښکاری دا باقاعده دغه استانبول ته دغه فلایټ تللی دی چې کم ناجایز د ریاست د خلک گرفتار کړي دا د استانبول په ایرپورټ باندې کو شوی دی چې په دې کې زیر نظر تصویر تاسو لا سېنیټر مشتاق احمد هم ښکاری جی نو دا یو ډیر غټ بریکینګ نیوز دی یو ډیر غټه خوشحالي خبره ده چې زمونږ د ملک یو داسې سپاهي بو لزویم یو داسې غازی بو لزویم چې هغه د 25 کروڑ عوامو سربراهیو کا او لاړو د هغه مظلوم خلکو ته خوراک رسولو د پاره د خیر خبر اغشتلو د پاره خا دینه علاوه اوس د سره په جیل کې چې څه شوی دي نو هغه یو قیدی دا بیان جاری کړی دی یو مظلوم بو لزویم هغه ویلی دي چې دغه ناجایز ریاست مونږ ته دوايان نه راکولې په جیل کې په مونږ ډیر غټ تکلیفونه تیر شو په جیل کې مونږ زخمیانو مونږ لا بینډ چې مونږ لا په زخم باندې مرهم پټۍ نه دی لګېدلی شوي مونږه 32 غنټې بغیر اوبه دی مونږ ساتلي 32 غنټې مونږ له سکولو دپاره اوبه هم نه دي راکړلی شوي سهار په 3 بجې باندې سهار د شپې 3 بجې چې مونږ له عموما شپه وایو خو وي د سهار حصه وایي دغه شپې 3 بجې به دی د سپو په اوازونو باندې او د سنایپرونو په اوازونو باندې مونږ راپاسرو چې سنایپران به زمونږ کمرې له رادننه شو سره د سپي به مو ورسره غټ سپي سنایپران به ورسره هم مونږ به ویرېدو چې اوس مو په دې سپو خوري کسه کوي را سره دغه په اوازونو باندې به موږ د خوبه راپاسورو او هر 2 غنټې پس په دې دا عمل ریپیټ کولو هر 2 غنټې پس په دې موږ راپاسولو لکه موږ سترګې لګېدو له هم نه پرېخو چې نه دی اود شي دی لګ ریلیکس شي اس نه دی مطلب ذهن ته ریلیکسیشن ملو شي لکه موږ به هر 2 غنټې پس په دې په موږ چکر وخلو سره د سپو سره د سنایپرانو به کمرې ته رادننه شو ور موږ به د خوبونو نه راپاسولو کو اودبو که څوک په وی خو بالې دی وی خو کړه چې سترګې به ورغلې وي نو به دغه سنایپرانو او د سپو په اوازونو باندې راپاسېدل 2 غنټې موږ د سکول اوبه هم نوي راکړل شوي او زموږ چې کم څوک پکې زخمیانو یا چاله د دوايانو ضرورت نو هغه د دوايانو هم نه ورکړل کېده لکه دومره غټ ظلم دای سره او شو دا کم کسان چې گرفتار شو کما ګلوبل سمود فلوټ لا کما دا کشتو یو قافله روانه شي و د امداد د پاره نو هغه چې کم د رهایی نه پس کم بیانات جاری کړی دي یقینا چې تاسو اورئ نو تاسو خپل اندازو شي چې په دغه خلکو باندې په دې لږ ټایم کې څومره غټ ظلم وشو جی نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو د دې حواله سره د تاسو سب پوینټ اف ویو دی خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.